جلاله د امت د هدایت د پارا دو شین را لګل دي چې هغه امت خپل کې نو دا امت چې دی دا یو انجام ته الله جل جلاله ورسي او ترقي ولا ورکی اولنې خبره چې دا کتاب الله دی د قرآن پاک هر زمانه کې چې چا خپل کتاب منلی دی او په هر زمانه کې چې چا په د نبی په کتاب باندې عمل کړلی او دغه نبی د طریقې ته یې ښه ویلی نو هغه کامیاب دي ګوره د موسی علیه السلام دور دی موسی علیه السلام سره ډېر کم کسان ملګري وو بل طرف ته فرعون ته وګوره چې د هغه سرکشي ته وګوره دومره سرکشي ته رسېدلی چې د الله جل جلاله د ذات نه علاوه یوه لویه دعوه یې کړله دعوه یې دا ده چې نعوذ بالله زه خدای ما خو بل طرف ته موسی علیه السلام دی کم موسی علیه السلام چې 10 کالو پورې موسی علیه السلام د هغه بیبي په یوه جوبه کې وخت تېر کړلی دنیاوي ورسره څه ډېر نه و ملګري ورسره ډېر نه و خو په کتاب الله د خپل کتاب باندې د موسی علیه السلام د ملګرو عملو وګورئ موسی علیه السلام ګټلې ده فرعون بیل الله او کنه تاسو وایئ بیل الله او کنه ګوره هغه فرعون چې هغه ظلمونه چې دي هغه دومره سزاګانې به یې چې ورکولې نو یو کس به یې داسې سملو داسې سزا به یې نه ورکوله په یو لاس به ورته میخ ټک وهه په بل لاس به ورته میخ ټک وهه په یوه خپه به ورته میخ ټک وهه په بله خپه به ورته میخ ټک وهه تاریخ لیکي چې د هغه سزا داسې عامه سزا نه وه هغه به کړهی ګرم کو دغه مجرم به یې ورته غورځو چا به چې د موسی علیه السلام اتباع کوله چا به چې د موسی علیه السلام د کتاب اتباع کوله دغه ماشوم به یې کړهي ته غورځو مور به یې ورته مخامخ ودروله مور ته به یې دا خبره ثابتوله زه ظلم کومه زه ستا ماشوم کړهي ته غورځومه ستا مخامخ ستا ماشومه سوځومه په تا کې طاقت نو راشه دومره لوی ظالم هغه ظالم ته د هغوی ایمان ته وګوره هغه وایي زموږ ماشومان کړهي ته وغورځوه زموږ ماشومان زری زری کا موږ د خپل ملک نه وباسه خیر ده که ته موږ غلامان کې غلامي دې نه مانو خو لیکن خپل د نبي خبره او د الله خبره نه مانو خپل د نبی او د الله خبره پرې ښودلو ته موږ نه و تیاره وګورئ تاریخ لیکي فرعون چې ده هغه بیل الله او موسی علیه السلام ګټله ابراهیم علیه السلام ته وګوره ابراهیم علیه السلام قوم ته د توحید دعوت ورکړي قوم ته یوه خبره کوي قوم ته دا خبره کوي چې صرف نه صرف د الله جل جلاله غلامي کوئ غیر الله ته سجدې مه کوئ غیر الله مه منئ د عبادت لایق صرف نه صرف الله دی قوم راپاسي موسی ابراهیم علیه السلام خلاف سازش کوي علما ناست دي څنګه اور یې ورله بل کو په دې اور کې په ابراهیم علیه السلام غورځئ خو ابراهیم علیه السلام او د هغه ملګري د خپل خبرې نه ونه ګرځېده ووایه په ایمان یې ووایه دغه وخت کې ګټلې چا ده ابراهیم علیه السلام ګټل لکه مخالفینو ګټله ابراهیم علیه السلام ګټله عیسی علیه السلام پورې خبره راځي خبره اوږدېږي عیسی علیه السلام قوم راټولېږي عیسی علیه السلام خلاف سازشونه جوړوي پسولو یې کوي دا قسمه قسم دغه خو عیسی علیه السلام ګټل لکه دې قوم یې ګټله عیسی علیہ السلام ګټله د عیسی علیہ السلام نه وروستو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین چې د تمام کائنات دپاره رحمت دی د اسمانونو دپاره رحمت دی د ځمکې دپاره رحمت دی د ځناورو دپاره رحمت دی د ونو دپاره رحمت دی په مخ د کائنات کې ذره ذره د ټول کائنات دپاره رحمت دی جناب محمد رسول
رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دور کې راغی چې خلکو به ژوندي لونه خښولې هغه دور کې راغی چې خلکو به خپې غورځولې یو به راغی خپې به یې وغورځولې وی داسې څوک شته چې زما د خپه راټوله کړي بل به راغی هغه خپه به یې په توره باندې ووهله وی داسې څوک شته چې زما نه تپوس وکړي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دور کې راغی قرآن را وسره د رسول الله مبارک طریقه صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام ملګرو راونیوله څوک ورته میلاو شو د جناب محمد رسول الله په غلامۍ کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی غونتی انسان ورته میلاو شو د عمر فاروق غونتی عادل انسان ورته میلاو شو د عثمان غنی غونتی سخی انسان ورته پیدا شو د حضرت ابوبکر صدیق غونتی د صداقت والا انسان پیدا شو دغه شانه علی رضی الله تعالی عنہ غونتی بہادر غونتی انسان ورته میلاو شو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ غونتی فقيه انسان ورته میلاو شو دا ولی د جناب محمد رسول الله اتباع کولا او د الله جل جلاله په کلام عمل کو اوه د قرآن سره انقلاب راځي قرآن د ټولو نه آخري کتاب دی په تورات کې د تورات منونکو په خپله زمانه کې انقلاب لیدل د انجیل منونکو په خپله زمانه کې انقلاب لیدل د زبور منونکو په خپله زمانه کې انقلاب لیدل او د قرآن منونکو په خپله زمانه کې انقلاب لیدل او کنه وایي انقلاب لیدل او کنه هغه انقلاب چې تاریخ کتابونه ته ډک شوي دي هغه انقلاب چې د مکې مشرکینو به قسمه قسم ظلمونه کوله هغه انقلاب چې په بدر کې لیدل شوی دی هغه انقلاب چې په احد کې لیدل شوی دی هغه انقلاب چې په تبوک کې لیدل شوی دی دا د قرآن انقلاب دی دا د چیز انقلاب دی د قرآن انقلاب دی دا د مدرسې انقلاب دی دا د عالم انقلاب دی دا د کتاب انقلاب دی دا د تبلیغي انقلاب دی دا د مجاهد انقلاب دی دا د صوفي انقلاب دی دا د خانقاه والو انقلاب دی دا د مدارس والو انقلاب دی یاد ساتئ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې رسول الله مبارک اولنې بنیاد د څه خره د مدرسې بنیاد یې خره په مدرسه کې شاګردان پیدا کوله دغه شانې جناب محمد رسول الله چې مدینه منورې ته هجرت وکړ او اولنې بنیاد رسول الله مبارک د مدرسې خده مدرسه کې کم خلک په نظر رااله مدرسه کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خلک پیدا شو مدرسه کې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ خلک پیدا شو یاد ساتئ مدرسه چې د انقلاب نوم دی د سنوم دی مدرسه د انقلاب نوم دی زما مسلمانانو ورونو مدرسه چې په کوم ځای کې جماعت چې په کوم ځای کې حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا عالم شه یا علم وکا سوشا یا عالم شه یا علم وکا د علم په لار باندې راشه یا چې شه خادم شه څه شه د علماء خادم شه د مدرسې خادم شه د طالب خادم شه د مجاهد خادم شه د تبلیغی خادم شه یا به خادم توب کوي یا رسول الله مبارک فرمایي چې چلو شه طالب علم شه طالبی کوا که څلورم ما جوړېږي رسول الله مبارک وي هلاک بشي ګورا جناب محمد رسول الله من ته اصول خو دا یا به علم کوي سبا کوي یا به که علم دیو که یا به طالبی کوي یا به خادم توب د دوی کوي څلورم به نه جوړېږي چې د مدرسې خلاف را پاسې د عالم خلاف را پاسې د تبلیغي خلاف را پاسې د مدارسو د علماو خلاف را پاسې رسول الله مبارک فرمایي دا به نه جوړېږي که دا جوړ شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به هلاک شي ګورئ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشراف امتی زما په امت کې د ټولو نه دوه قسمه